أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. پدې رکوع کې د درېیمې ډلې یعنی د منافقانو بیان دی. په 14 آیاتونو کې 15 صفات ذمیمه بد صفات د منافقانو بیانېږي. دو مثالونه د هغې بیانېږي او 15 بد صفات بیانېږي. د منافقانو چې کوم ډله او کوم جماعتو په وخت د نزول د قرآن عظیم الشان کې نو د هغې مشر عبدالله بن ابی بن سلول او اکثر د دې منافقانو چې وو نو هغه یهودیانو دي د خپل دنیاوی مطلب د پوره کېدو په خاطر باندې او د دنیاوی مفادو په خاطر باندې ظاهر کې اسلام ظاهر کړو، خو په حقیقت کې دي مسلمانان نو. الله تبارک و تعالی فرمایي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا مونږ یقین کړی دی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ اخرنۍ باندې وما هم بمؤمنین وما هم او حال دا دی چې نه دي دوی بمؤمنین یقین کوونکي مؤمنان نه دي. په خوله خو دي وایي والله تعالی د دې دغه حال حقیقت مونږ ته بیانوي. حقیقت د حال دا دی چې دا مؤمنان نه دي. دا چې دی په خوله باندې وایي چې مونږ په الله او په آخرت ایمان راوړی نو دا خبره چې دی کوي دا د دوکې دپاره دی کوي. یخادعون الله والذین آمنوا دوکه کوي دوی د الله تعالی سره. یخادعون الله دلته لګزان پوها کوي. منافقانو با مسلمانانو ته دوکې ورکولې صحابه کرامو ته. دوکه د دوی دا و چې دی به د خپل کفر پټ کو او په خوله باندې به ایمان او اسلام ظاهره که. دوی د پاره چې دی د مسلمانانو په دې پټو منصوبو باندې خبر شي او دی بیا د مسلمانانو چې کوم دشمنان دي چې یهود او مشرکان دي نو هغې ته بیا خبر ورکي او خبرې ادراس خبرې د صحابه کرامو هغه دی بیا د صحابه کرامو دشمنانو ته ورسوي. نو په دې خاطر باندې دی خپل کفر پټ کړی او اسلام ظاهر کړی. په دې آیات کې وویلی شو چې منافقان چې دی الله ته او مؤمنانو ته دوکه ورکوي. د مؤمنانو د دوکې وضاحت خو مونږ وکړو چې دی مؤمنانو ته څنګه دوکه ورکوي. خو اوس دا چې دی الله تعالی ته دوکه ورکوي نو دا څنګه کېدی شي چې څوک الله لره دوکه ورکړي؟ ځکه الله تعالی باندې هیڅ یو شیز مخفي نه دی نو الله له څوک دوکه نشي ورکولی. او د دې منافقانو هم چې کوم دی قصد د دوکې نه و چې ګینې دی الله لره دوکه ورکړي. نو معنی څه ده د آیات؟ مطلب څه دی د آیات؟
د دې ټکي څه معنی ده چې یخادعون الله دوکه ورکوي دوی الله تعالی لره. الله له خو څوک دوکه نشي ورکولی. نو جواب دا دی چې دلته مضاف مقدر دی. داسې به وی چې یخادعون رسول الله دوکه ورکوي دوی رسول د الله لره صلی الله علیه وسلم لره. نو دلته چې کوم دی مجاز بالحذف دی. دوکه ورکوي دوی رسول د الله لره، دا یو جواب دی. دویم جواب دا دی چې څوک خو دوکه الله لره نشي ورکولی، نو دلته څنګه راغو چې دی دوکه ورکوي الله لره؟ نو جواب دا دی چې یخادعون الله فی زعمهم، دوی دوکه ورکوي الله تعالی لره په ګمان خپل کې، په دې خپل ګمان کې دی الله لره دوکه ورکوي. نو یادا چې دی به دوکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لره ورکوله، او نبی علیه الصلاۃ والسلام په ځمکه کې د الله نائب او خلیفه دی. د مبارک سره چې کومه معامله وکړلی شي هغه داسې ده لکه د الله سره کول د معاملې. ګوره د نبی علیه السلام اطاعت د الله اطاعت دی. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. الله فرمایل د دې سره د اطاعت معامله داسې ده لکه د الله سره. یا داسې چې ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، چا چې د نبی علیه السلام سره بیعت وکړو نو دا بیعت د الله تعالی سره دی. د مبارک دا معامله د الله تعالی معامله ده. غرض د خبرې مې دلته داو مطلب دا دی چې نبی علیه السلام په ځمکه کې د الله نائب او خلیفه دی. نو د مبارک د دوکه ورکول داسې دی لکه الله ته دوکه ورکول. نو منافقانو به نبی علیه السلام ته او الله تبارک وتعالی ته یعنی مؤمنانو ته به دوکه ورکول. نبی علیه السلام مبارک ته مؤمنانو ته به دوی منافقانو دوکې ورکولې. خام یخادعون الله دوکه ورکوي دا منافقان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرام. والذین او هغه کسانو لرا آمنو چې یقین او تصدیقی کړی دی یعنی مؤمنانو لرا. وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره. دا منافقان دوکه نه کوي مگر د خپل ځان سره دوکه کوي. دی چې دا کومه دوکه الله یا د الله د رسول الله سلام سره کوي یا مؤمنانو سره کوي، نو دا دوکه د دې خپل ځان سره ده، ځکه چې د دې دوکې هغه جزا، د دې دوکې هغه وبال او سزا هغه هم دې لره ده. وما یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي، دی شعور نه لري. دی خپل ځان لره دوکه ورکوي خو دی شعور نه لري. ګوره هر هغه څه چې د هغې ادراک په عقل سره کېږي نو هغې ته علم وایي، او هر هغه څه چې د هغې ادراک په حواسو سره کېږي هغې ته شعور وایي. الله فرمایي دا منافقان دومره بې ضمیره خلک دي چې دی شعور هم نه لري، د ځناورو نه هم بدتر دي. هغه څه چې د هغې ادراک په حواسو سره کېږي هغې ته شعور ویلی شي، نو دې کې هغه شعور هم نشته دی. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې مرض دی. فی قلوبهم، په زړونو د منافقانو کې مرض، مرض دی، د دوی په زړونو کې مرض دی. دلته لږه توجه ستاسو. د انسان بدن ته چې کله داسې یو شیز راپیښ شي چې د ده په مزاج او اعتدال کې فرق واقع کوي او کارکردګي ورته متاثره ګرځي نو هغې ته مرض ویلی شي. کله چې د انسان په دې بدن کې داسې یو عارض راپیښ شي چې هغې سره د ده په مزاج کې د ده په اعتدال کې فرق واقع شي، کارکردګي ورته متاثره کړي نو هغې ته مرض وایي.
دا عوارض چې راپېښېدونکي دي دي عوارض جسمانیه. عوارض جسمانیه دا په مرض کې حقیقت دی، او عوارض نفسانیه لکه حسد شو، بغض شو، کینه شو، یا محبت شو، یا وغیره وغیره نور، نو دا په مرض کې بیا مجاز دی. د منافقانو مرض سو د دې مرض نفسانی وو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مدینه منورې ته راغی، مدینه ته تشریف راوړلو، نو په مدینه منوره کې خو د یهودو ځان له یو ریاست قایم کړی، په خلکو باندې مشري روانه وه. د خلکو نه به چې کوم دی مالونه خوړه په ناحقه باندې، او د خلکو مشران ځان ثابت کړی. نو چې کله دی نبی علیه السلام مبارک مدینه منورې ته تشریف راوړو، نو د دې هغه ریاست او بادشاهي وخت تر وخته په ختمېدو شوه. بیا دې ته چا ترجیح نه ورکوله، د دې خبرې ته چا خبره نه ویله. نو د دې د زړه د غم نه د حسد په اور باندې سوځېدل شروع شو. د دې زړه ته حسد ولګېدو، کینه ولګېده، د دې اقتدار ورځ په ورځ کمزورې کېدو، او د نبی علیه السلام مبارک اقتدار مضبوطېدلو ورځ تر ورځه. چې کله به د هغه عزت نورم سیوا کېدلو، اسلام به غلبه پیدا کوله، نو د دې د حسد به نورم سیوا شو، نو مرض به زیاتېدلو. کله به چې د قرآن آیاتونه نازلېدل، نوي نوي احکام به راتلل، نو د دې د حسد او کینه او خفګان به نورم سیوا کېدو، نو د زړه هغه مرض به سیوا کېدلو. الله فرمایي فی قلوبهم، په زړونو د دې منافقانو کې مرض د شک او د نفاق و. په زړونو د دوی کې مرض د شک او د نفاق دی. فزادهم الله، پس زیاد که الله تعالی دوی لرام مرضن د جهت د مرض نه، فزادا پس زیاد که هم دوی لرا الله مرضن مرض دی لرا الله دغه مرض زیاد که، یعنی دا منافقان الله د جهت د مرض نه نورم ور زیاد که. ولهم د دوی د پاره عذاب دی، علیم درد رسون کې عذاب دی دوی لرا، یعنی دردناک عذاب دی دوی لرا. بما کانوا یکذبون، په سبب د هغه چې دروغ به ویل دوی په اظهار د ایمان کې، دی به دروغ ویل په اظهار د ایمان کې. د منافقانو دروغ دو چې د دوی په زړه کې کفر وو، او د دوی په زبان باندې آمنا الفاظو، په ژبه به دروغ ویل چې موږ مؤمنان یو. ګوره کومه خبره چې د واقع سره مطابق نه وي دې ته دروغ ویلی شي. کوم کار چې د واقع مطابق نه وي، یا کومه خبره چې د واقع سره مطابق نه وي، دا دروغ دی. د دې په زړه کې کفر وو، دی به په خوله باندې ویل موږ ایمان راوړی. ایمان خو اقرار د ژبې او تصدیق د زړه ته ویلی شي. د دې په زړه کې تصدیق او یقین خو نه وو، او دی به په خوله ویل چې شته. نو دا د دوی دروغ، او دروغ ویل حرام دی. ځکه الله تعالی په دروغ ویلو باندې د دردناک عذاب وعید اورولی دی. نو دروغ چې کوم دی دا ګناه کبیره کې راغله. ولهم عذاب علیم، او د دوی د پاره عذاب دردناک دی، یعنی درد رسونکی دی. بما په سبب د هغه کانو چې ودوی یکذبون، چې دروغ به ویل په اظهار د ایمان کې، دروغ به ویل په اظهار د ایمان کې، نو دی د پاره دردناک عذاب دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، او هر کله چې اوویلی شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض، فساد مکوئ په ځمکه کې. منافقانو په ځمکه کې فساد کولو. فساد د دوی دو چې دی خو په خوله باندې کلمه ویلې وه، ایمان ظاهر کړی، د مسلمانانو مجلس چې بناستو د هغې د راز خبرې به معلومې کړي، نو هغه به لاړه د مسلمانانو دشمنانو ته به بیان کړي، مشرکانو ته به د دې رازونه بیانول. نو هغې به جنګ ته تیاری وکړو، د مسلمانانو وینې به تویولې، هغې ته به منصوبې جوړولې. نو دا د دوی فساد. یا د دوی فساد دا چې په ځمکه کې به دوی نافرماني د الله کوله، د شریعت استهزا به کوله،
او فتنه او فساد به جوړولو د منافقانو او بیا د دوی په زړه کې مرض نو داغه مرض د وجې نه بدی ته د خپل فساد چې دی دا به ورته بیا اصلاح کارېدله دې ته به د خپل شر جوړولو دا فساد دا به ورته بیا اصلاح کارېدله افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا سورة فاطر کې به تاسو تراشي بهر تقدیر ګوري ورته وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کلا چې او به ویلی شو دوی ته وَإِذَا قِيلَ او هر کلا قیل چې او ویلی شي لهم دوی ته لا تفسدوا فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې قالو دوی وایي انما خبر دادا نحنو مونږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو مونږ خو اصلاح کوونکي خلک یو هغه خپل فساد به ورته اصلاح ځکه ښکارېده چې د دې په زړه کې مرض او بیماریانې وي پکې که نه نو دوی د فساد او د اصلاح فرق هم بیا نشو کولی خپل فساد به ورته بیا اصلاح ښکارېده هغه خپل بد عمل دې ته ښایسته کړلی شوی و هغه بد عمل ورته ښایسته ښکارېدو الا خبردار انهم بشک دوی چې دي هم المفسدون هم دی فساد کوونکي دي خبردار هم دوی فساد کوونکي دي دا منافقان چې دي د دین غټ مفسدان نور نشته فساد کوونکي اصل کې دي په مقدس مکه باندې ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په فساد خپل باندې دوی شعور نه لري ما تاسو ته وړاندې ویل هغه چې د هغې ادراک په حواسو سره کېږي دې ته شعور ویلی شي دا د ځناورو نه هم بدتر شعور هم نه لرلو واذا هر کله قیل چې وویلی شي لهم دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناسو لکه څنګه چې ایمان راوړئ خلکو کله چې وویلی شي دوی ته چې یقین او تصدیق وکړئ ایمان راوړئ داسې ایمان لکه چې خلکو یعنې صحابه کرامو راوړی دی داسې ایمان راوړئ کله به چې دوی ته وویلی شو دې منافقانو ته نو دی به بیا جواب کې څه ویل دی به بیا جواب کې ویل دې منافقانو قالوا انؤمنو کما آمن السفهاء قالوا ویل بدوی دی به خپل درمیان کې یو بل ته ویل انؤمنو آیا مونږ داسې ایمان راوړو داسې یقین وکړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې سفهاو د کمقلانو ایمان راوړي قالو ویل بدوی دی منافقانو بس ویل صاحب د تفسیر بغوی لیکي انهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين فأخبر الله نبيه والمؤمنين بذلك کله به چې دی منافقانو ته ویل شو چې ایمان راوړئ داسې ایمان لکه چې صحابه کرامو رضی الله عنهم راوړي نو دوی به وویل په خپل درمیان کې به یو بل ته ویل آیا مونږ داسې ایمان راوړو لکه د کمقلو چې ایمان راوړي عیاذا بالله صحابه کرامو ته به د کمقلو نسبت کولو کما آمن السفهاء صفی چاته وي خفیف العقل هغه د لږ عقل والا ته په عربي زبان او محاوره کې صفی ویلی شي سفهاء دا جمع ده صفی واحد دی نو دی به ویل آیا مونږ داسې ایمان راوړو لکه صحابه کرامو کمقلو چې ایمان راوړي عیاذا بالله الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې دي هم السفهاء هم دا بیعقلان دي ولکن لا یعلمون لیکن دی علم نه لري یعنې نه پوهیږي په کم عقل خپله باندې په کم عقل خپله باندې دی علم نه لري پوهه نه لري پوهیږي بنا ګوره دلته دا یو خبره د آیت نه دا معلومیږي چې صحابه کرامو ته سب او شتم کول صحابه کرامو پسې بد رد ویل په دې الله ناراضه کیږي منافقانو صحابه کرامو ته سو ویل انؤمنو کما آمن السفهاء آیا مونږ داسې ایمان راوړو لکه د ناپوهیو چې ایمان راوړي نو ګوره صحابه کرامو پسې خبرې وکړي که نه اوس الله ناراض شو الله خفه شو الله تعالی ته د صحابه کرامو بې ادبي دا ګواره نه ده الله په دې خفه کیږي
نو الله جواب ورکي الا خبردار انهم یقینا دا منافقان چې دي هم السفهاء هم دا بیعقلان دي. د صحابه کرامو په شان کې بېدبي کول دا د الله د قهر او د غضب سبب دی. ګورم منافقانو صحابه کرامو تناپوه ویل، د صحابه کرامو په سر الله جواب ورکي. الله وی صحابه کرام ناپوه نه دي، ناپوه او جاهلان تاسو یې اے منافقانو. زما صحابو د محبوب مبارک ته د جهل نسبت مکوئ، جاهلان تاسو یې. منافقانو یو ځل یا دوه ځل به ویلو صحابه کرامو ته، الله تعالی د مؤمنانو په خوله تر قیامت پورې منافقانو ته جاهلانو بې عقله ویل. په خبره پوهیږي که نه پوهیږي؟ نو د صحابه کرامو تنقیص او بېدبي دا د الله د ناراضګۍ سبب دی. الله پې خفه کیږي، الله ناراضه کیږي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او هر کلا چې ملاقات وکړي دا منافقان، وَإِذَا هر کلا لقو چې ملاقات وکړي دا منافقان، الذین داغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي. دا منافقان چې کله د مؤمنانو سره ملاقات وکړي نو قالو وای دا منافقان دی مؤمنانو صحابه کرامو ته آمنا مونږ ایمان راوړی، ستاسو په شانو مونږ هم ایمان راوړی، مونږ ستاسو غونته کې ایمان لرو. واذا خلو او هر کله چې ځان لشي دا منافقان الی شیاطینهم اگر اسو شیطانانو خپل سره، کله چې دا منافقان هغه خپل مشرانو شیطانانو سره ځان لشي. شیاطین دا جمع ده، د دې واحد راځي شیطان. شیطان څه ته وایي؟ د شیطان معنی څه ده؟ علما دي کې دا شیطان چې دی نو دا شیطان ماخوذ د شیطان نه دی. او شیطان څه ته ویلی شي؟ بعید من رحمت الله. هغه څه چې د الله د رحمت نه لرې وي، هغه څوک چې د الله د رحمت نه لرې وي دا شیطان دی. نو شیطان د شیطان نه دی او شیطان د الله تعالی د رحمت نه لرېوالي ته ویلی شي. د شیطان کار څه دی؟ د شیطان غټه ډیپټي چې ده نو هغه تحسین القبیح و تقبیح الحسن. د شیطان عظیمه ډیپټي دا ده چې دی به تا ته ښایسته شیز بد ښکاره کوي او بد شیز به درته ښایسته کوي، نیکي به درته په نظر کې بد راولي او ګناه به درته په نظر کې ښایسته ښکاره کوي. دا د شیطان ډیپټي ده. اوس دا شیطان چې دی نو ګوره دا تاسو سوچو کې زما دې خبرې ته، دا منافقان به جني شیطانانو سره نه میلاوېده بلکې دی به خپلو انسي مشرانو سره میلاوېده. نو ګوره دا شیطانان دا یوازې په پیریانو کې نه دي، دا شیطانان په انسانانو کې مشته. تاسو ته به قرآن عظیم الشان 13 سپاره کې راشي، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. د شیطان باره کې الله فرمایي خناس، هغه دی چې دی د خلکو په سینو کې وسوسې اچوي. دا د انسانانو نم دی او د پیریانو نم دی. نو ګوره په انسانانو کې هم شیطانان شته. کله به چې دا منافقان دغه خپلو شیطانانو مشرانو سره یوځای شو نو دوی به هغې ته ویل قالو ویل به دوی انا بېشک مونږ چې یو معکم له تاسې سره یو، مونږ خو تاسو سره یو. د دې کار څو چې هلته به د صحابه کرامو سره ملو شو نو هغې ته به ویل مونږ تاسو سره یو، مونږ ستاسو په شان ایمان راوړی دی. او چې کله به دلته د خپلو مشرانو سره ځان لشو نو بیا به دې ته ویل انا معکم بېشک مونږ له تاسې سره یو. انما خبره دا ده نحنو مونږ چې یو مستهزئون، مونږ استهزاء او خندا کوونکي یو په مؤمنانو پورې. مونږ خو په دې پورې خنداګانې کوو، مونږ خو په مؤمنانو پسې استهزاګانې کوو. دا به بیا دې منافقانو ویل خپلو مشرانو ته. نو استهزاء به کوله په مؤمنانو صحابه کرامو پسې. الله تعالی دا غیب جواب ورکوي. الله تعالی چې دی یستهزئو معنی صدام سزا به ورکړي د دغه استهزاء بهم دی منافقانو لرام. ټیک شو؟ الله تعالی یستهزئو معنی صدام یجازیهم سزا به ورکړي د دغه استهزاء بهم دی منافقانو لرام. ویمدهم او پریږدي دی منافقانو لرام. ویمدهم ایسا مانا یمهلهم
الله مهلت ورکوي دوی لرام یعنی پریږدي دوی لرام فی طغیانهم په سرکشۍ خپله کې یعمهون ای یترددون سرګردانه پریږدي په خپله سرکشۍ کې. اوس دلته د استهزاء چې دوی به مؤمنانو پسې ټوکې کولې خنداګانې به یې کولې د دغه ټوکو جزا ته الله تعالی ټوکې وویلې د دغه استهزاء جزا ته الله استهزاء وویله. دا استهزاء چې دې ته ویلی شوي دا مشاکلتن ده دا مشاکلتن ده. الله تعالی د منافقانو د استهزاء هغه جزا چې دی له ورکوي نو دا به استهزاء صورتن وي حقیقت کې به دا استهزاء نه وي. د دې نظیر په دې آیات کریمه کې به تاسو تراشي چې وجزاء سیئة سیئة مثلها تاسو ته وراشي. غرض د خبرې مې دا دی چې د منافقانو د استهزاء بدلا حقیقتا استهزاء نه د صورتن او مماثل لاغې دی. څنګه به چې دی استهزاء کوله نو دک رنګ به د دې استهزاء هغه جزا او بدله دي ته ورکړلی شي. حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې به چې کله مؤمنان جنت ته ننوځي دوی به په تختونو باندې پورته ناستې دي منافقانو ته به د جنت دروازې پرانستې شي او دې منافقانو ته به وویلی شي هلمو الی الجنه راشئ جنت ته د جنت دروازه به ورته پرانستې شي هله جنت ته راشئ. نو دا منافقان به د لرې نه په منډه منډه را رواني منډې به وهي خو چې کله د جنت دروازې ته ورسیږي وتغلق الباب دونهما خو چې کله دې دروازې ته راشي نو د جنت دروازه به دې ته بنده کړلی شي دې به بهر پاتې شي بیا به ورته بله دروازه لرې کلو کړلی شي دلته راشي شابې را منډه کوي نو دی به هغه دروازې ته منډې وهي خو چې کله هغه دروازې ته ورنږدې شي نو هغه دروازه به هم دې ته بنده کړلی شي. دی نن په مؤمنانو پورې خنداګانې کوي د دې خندا بدله او سزا به په قیامت کې ورکړلی شي دوی لرام. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا منافقان چې دي الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى چې واغستله دوی یا اغستلې ده اغستلې د دوی ګمراهۍ لره بالهدى په مقابله د هدایت کې. اولئک دا منافقان الذین هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې اغستې د دوی ګمراهۍ لره بالهدى په مقابل د هدایت کې. دلته د خرید او فروخت هغه حقیقي معنی مراد نه ده بلکې مراد او مطلب دلته دا دی چې دوی د هدایت په مقابله کې گمراهي اختیار کړله. دوی ته قرآن او نبی علیه السلام چې کوم هدایت راوړی د هغه هدایت په مقابله کې دی یهودیت واغست د دنیا هغه عارضي هغه فایده واغستله او هدایت پرېښودلو نو دی یو تجارت شروع کو د هدایت په ځای باندې دی گمراهي اختیار کړله گمراهي واغستله. نو الله فرمای فما ربحت تجارتهما پس هیڅ ګټه ونه کړله تجارت د دوی وما کانو او ندی دا منافقان محتدین هدایت مندون کی دی هدایت مندون کی ندی. اوس د دې منافقانو د حقیقت د نور واضح کولو دپاره الله دوه مثالونه بیان کړي دي دوه مثالونه چې په هغې کې د منافقانو حقیقت د حال ښه واضحه شوی دی. نو دوه مثالونه بیانوي. مثلهم مثال د دوی د منافقانو مثال بیانوي دې ته توجه ستاسو غواړم. مثلهم مثال د دې منافقانو په حضور د نبی علیه السلام کې کمثل الذی پشان د مثال د هغه سړي دی استوقد نارن چې بل کړي اور لرام په سختو تیارو کې اور بل کی. علامه ابن جریر رحمه الله هغه د دې
مثال وضاحت په دې طریقه باندې کوي اول دا لګول نو بیا ستاسو ذهن په خلاص شي. امام قتاده فرمایي منافقانو کلمه طیبه د لا اله الا الله ویلا په ظاهر کې ایمان راوړو دغه کلمې د برکت نه چې دی کلمه ویلا ظاهر کې نوم د مسلمان په دې کې خو دې شو د دې کلمې دومره رڼا وا دومره زور او برکت چې مسلمانانو به دی بیا وجلنا مسلمانانو به دی بیا نه قتلول ځکه هغه ویل دا خو کلمې ویلې ده د دې کلمې د برکت نه دا منافقان دې سره بیا چا جهاد نه کولو نو د دې مال او د دې ځان هغه محفوظ شو. زکات صدقات غنیمت دا به دې تبا کېده ملاوېدل په مسلمانانو کې به نکاحونه کول او دی به د مسلمانانو نه میراث هم وړلو خو چې کله دې ته به مرګ راغی نو چې هغه کومې ثمرې ظاهر کې دې ته کومې فایدې ملوي هغه تمامې فایدې به ختمې شولې په مرګ سره. کله به چې دوی ته مرګ راغی نو چې کوم فواید او کوم ثمرات دې ته دغه کلمې ویلو چې په ظاهر کې ایمان راوړی د دې کوم ثمرات او فایدې ورته ملاوېدې نو په مرګ سره به هغه تمامې فایدې ختمې شولې. تمام فایدې به ختم شوي نو پس د مرګ به دې ته بیا هغه کلمې ویلو څه فایده نه ورکوله د هغې به دې ته بیا څه خیر نه رسېدلو ځکه چې د دې خو په زړه کې تصدیق نه و یقین نه و دا کلمه خو ترجمې پورې وه نو د دې وجې نه دا منافقانو. الله فرمایي مثلهم مثال د دوی کمثل الذي په شان د مثال د هغه سړي دی استوقد نارا چې هغه بل کړي اور لرا په سختو تیارو کې فلما پس هر کلام اضاءت چې روښانه کړي دغه اور ما حوله غیر چاپیره زید د بلون کې نه د دې اور بلون کې نه چار چاپیره زیونه دا ټول روښانه شي. ذهب الله بنورهم نو مړه کړي الله تعالی رڼا د دې اور لرا بوتللو کې الله تعالی یعنی بوزي الله تعالی د اور اغرنا ختم کی یعنی مړه کړي ول الله تعالی د اور اغرنا وترکهم او پریک دی دوی لرا فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چې دی بیا لیدل نشي کوله دی بیا یو بل نویني سره. نو دغه مثال د منافقانو دی په دنیا کې کلمه ویلا داغه کلمې پرنا باندې دوی ته فایده ملو شو د دې د نږدې ماحول ورته روښانه شو خو چې کله الله تعالی بوتللو کو پرنا د دوی سره یعنی دې الله تعالی مرګ راوستو نو دی پاتې شو پتیرو کې داسې پاتې شو چې دې ته بیا یو بلم نخ کارېدل. ظلمت څه ته ویلی شي؟ ظلمت هغه څه ته ویلی شي چې هغه د لیدو نه مانع وي تا ته ستا دپاره د لیدو نه معنی ګرځېږي منع کوونکی دې ته ظلمت ویلی شي. منافقانو دپاره هم ظلمتونه و ظلمت دا واحد دی ظلمات جمع ده دی په یو ظلمت د کفر کې راګیرو دویم ظلمت د نفاق او دوی د پاره منافقانو د پاره یو ظلمت د گمراه او دوی د پاره د الله د نارضامنده دا بل ظلمت او تیاروا د دایمي عتاب او عذاب دا بل ظلمت او تیاروا نو دا منافقان په ډیرو تیارو کې راګیر شو. بیا الله فرمایي وترکهم او پرېږدي دوی لره الله تعالی فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې دوی یو بل نه ویني بیا دی لیدل نشي کولی. ټیک شو مخکې ګورئ سمون دوی کاڼه دي دوی چې دي کاڼه دي بکمونه ګونګیان دي عمیونه ړانده دي فهم نو دوی چې دی پس دوی چې دی لا یرجعون دی بیرته نه واپس کیږي بیرته نه راګرځېږي رجوع نه کوي بیرته واپس اسلام ته ایمان ته دلته ځان پوی کوي. الله فرمایي دا منافقان چې دي نو دوی کاڼه دي غوږونه الله تعالی چې انسان لره ورکړي دي نو دا څه دپاره چې دی پې اورېدلو کي حق پې ووري او هغه قبول کړي او د هغې اتباع وکړي. دلته چې الله فرمایي دوی کاڼه دي یعنې د حق د اورېدو نه کاڼه دي د حق د ویلو نه ګونګیان دي د حق د لیدلو نه ړانده دي. الله تعالی انسان لره غوږ دې دپاره ورکړی چې دی په غوږ باندې حق ووري او دی په دې غوږ باندې حق نه اورېده
نو چې څوک په غوږ باندې حق نوري دا د خدای په نسبت باندې کون دی جبه الله دې لپاره ورکړي چې دې په دې جبه باندې حق وي کوم انسان چې په جبه باندې حق نه وي اگر که په دې خوله کې هر څومره غټه جبه چلیږي دا د خدای په نسبت باندې ګونګی دی او دا سترګې الله دې لپاره ورکړي چې دې په دې باندې حق وګوري او چې کوم انسان په سترګو باندې حق نه ګوري نو اگر که غټې غټې سترګې لیدل پې کوي خدا انسان د خدای په نسبت باندې ړوند دی دی د خدای په نسبت پړندو کې حساب دی دی بیا الله په گمراهۍ کې پرېښودو چې دی اوس د حق اختیارولی نشي بس صمنا یعنی دوی چې دی دا کاڼه دي د اورېدلو د حق نه حق نه اوري بکمونه ګونګیان دي د ویلو د حق نه حق نه وای عمیونه ړانده دي د لیدلو د حق نه حق نه ویني نو چې څوک حق نه وای دا د خدای په نزد ګونګی دی که کوم انسان حق نه اوري دا د خدای په نزد ګونګ دی او چې کوم انسان حق نه ویني اگر که غټې غټې سترګې وي دا د خدای په نسبت باندې ړوند دی فهم لا یرجعون پس دوی چې دي نو دی بیرته نه راګرځېږي د کفر نه یا د منافقت او ګمراهۍ نه اسلام ته ګوره د دې مثال داسې دی لکه حدیث مبارک کې راځي کوم انسان چې د خدای ذکر کوي نو دا د خدای په نسبت په ژوندو کې حساب دی او کوم انسان چې ژوندی وي خو د خدای ذکر نه کوي غافل وي نو دا د خدای په نسبت په مړو کې حساب دی اگر کدی ژوندی وي ګرځېږي خو د خدای په نسبت باندې دغه انسان په مړو کې حساب دی کوم چې د خدای ذکر نه کوي نو دک کرنګ چې کوم انسان حق نه ویني حق نه اوري حق نه وي نو دا د خدای په نزد ړانده کاڼه او ګونګیان دي اگر که سترګې لري غوږ لري خوله لري ژبه لري ټیک شو مخکې ګورئ او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق او کصیب یا حال د دوی په وخت د نزول د قرآن کې پشان د حال د هغه خلکو دی چې گیر شي په غټو څاڅکو والا تیز باران کې چې دا باران د طرفه د اسمان نه وي په دې ځان پوهوئ ښه او کصیب او یا حال د دوی په وخت د نزول د قرآن کې کصیب پشان د حال د هغه خلکو دی چې گیر شي په غټ ساس کې تیز باران کې چې دا باران نازلیږي من السماء د طرفه د اسمان نه فيه په دې باران کې ظلماتنا چې په دې کې بیا سوي تیاری وي تیاره د شپې تیاره د باران تیاره د ورځې ګوره جمع شوه ورعدنا او په دې کې اوازونه وي د اسمان چې کم دا غړمبېږي اوازونه وبرقونه او برېښناګانې وي یجعلون ګرځوي دوی دننه کوي دوی اصابعهم هغه سرونه د ګوتو خپلو فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د سخ اواز د تندر نه حذر الموت د یری د مرګ نه والله الله محیط احاطه کوونکی د علم د الله تعالی بالکافرین په کافرانو باندې الله تعالی احاطه کوونکی د په کافرانو په اعتبار د علم او قدرت سره هیڅ کم د الله د علم نه بهر نه دي او نه د الله د قدرت نه خلاص او بهر دي دغه حال د منافقانو دی کله به قرآن نازل دلو د اسمان نه نو په دې قرآن عظیم الشان کې به د کافرانو د پاره تیاری بوي د جهاد حکم براغي سخ عبادت او حکمونه براغ دا بدی د پاره یو تیاره وا پدې کې برناګانی اوازونه به پکيو سخ احکام د شریعت او پدې کې برناګانی وي د رحمت خبرې بم پکې وي سخت خبرې بم پکې وي د کافرانو د پاره به تیاری وي پکې کله به چې دا آیاتونه نازل شونه دی به د خپل ګوتې په دې وګونو کې نه وستي چې څنګه د مونږ خبرې پکې نه راغلي زمونږ حال نه بیان شوه زمونږ د مرګ حکم پکې نه راغلي نو دا غو یره د مرګ د وجنه او د سخت اواز او د سخت احکام د وجې دی به دې وخت کې دا ګوتې نه وستلي
الله تعالی احاطه کون کې دی په کافرانو په اعتبار د علم او قدرت سره. ٹھیک شو. یکاد البرق قریب ده چې دغه برېښنا یخطفو ابصارهم یخطفو په جلته سره او تختی ابصارهم نظرونه د دوی بوتلو کی پرنا د سترګو د دوی یا بوزي هغه نظرونه د دوی لره کلما هر کلا اضاء لهم یعنی هر کلا چې رڼا کړي دوی لره دغه برېښنا نو مشو فيه نو دوی بیا تک کوي فيه پاغي کې واذا اظلم عليهم او کله چې تیار شي په دوی باندې نو قامو بیا ودرېږي دوی حیران ودرېږي چې څوک والله ولو شاء الله لذهب کچرته اراده شوی وي د الله تعالی لذهب نو بوتلره به او لري کړي به الله تعالی بسمعهم اغه طاقت د اوریدلو د دوی او ابصارهم او هغه ظاهری طاقت د سترګو د دوی ان الله بشک الله تعالی على كل شيء په هر یو شی باندې قدیر قادر ذات ته کله الله اراده شوی وي نو دا ظاهری سترګې هم تن الله غسته وي او دا د غوګونو د اوریدو طاقت هم تن الله تعالی غسته وي ځکه الله تعالی په هر یو شی باندې قادر ذات ته الله په هر یو شی قادر ذات ته. امام ابن جریر طبری رحمه الله د دې آیات کریمه په شان نزول کې په خپل سندونو سره د عبد الله ابن مسعود او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم پر روایت باندې فرمایي په مدینه منوره کې یو دو منافقانو هغه د نبی علی السلام د طرف نه تختیدل مدینه منوره نه مشرکانو ته تلل مکی طرف ته تختیده د نبی علی السلام نه چې کله دی روان شو شپه په دوی باندې د شپې باران راغی هغه باران کې ډیر شور ډیر غړم باد لمبا وپکی او پاره کې اسماني بجلان هم ډیر زیات وي نو دی روانو چې کله به دوی د اسمان کې به دا غړم باد لمبا زیات شو نو دی به د یری د مرګ نه دا ګوتی په وګونو کې نه نوستي دی به د تندر د आवाज د وجنه د خپل وګونه بند ک چې کله به اسمان او پر کې دونو دی ته بلار روخانه شو نو دی دواړه به روان شو مزل به کولو خو چې کله به بیا پړکا ختم شو نو بیا به تیار شو نو دی به حیران ودرېدو یو تربل وای چې کاش کې الله تعالی په خیر سره سبا کی مونږ به واپس لاړ شو مدینه منوره ته سحر به په نبی علی السلام په اخلاص سره ایمان وروړو د دې دواړو حال ته بیانېږي چې کله سحر شو دی راغ په خلوص دل سره اسلام وروړو او بیا د نبی علی السلام مبارک ایمان وروړو نه بعد بیا دی په اسلام باندې عمل شروع کو الله تعالی د دغه دواړو کسانو مثال داسې بیانې لکه د منافقانو فرمایي چې څنګه د نبی علی السلام مبارک په دور کې دغه دوه کسان په دې باران کې ګیرو په دې باندې باران نازل ایدلو او دی په باران کې ګیرو د کسي منافقان د قران عظیم شان د نزول په زمانه کې گیر دی په دې باندې دی وخت قران نازلېږي په دې قران عظیم شان کې کله د قتل حکم راشي کله پکې د رجم حکم راشي کله د جهاد آیاتونه راشي نو دا دوی د پاره ظلمت او تیاری دي دا منافقان د یری د وجنه په دې خپل غوګونو کې ګوتنه نباسي کله چې فتوحات راشي په اسلام کې مال غنیمت راشي نو دی ډیر خوشاله دا رڼاګان دي اسلام طرف ته تک شروع کی چې کله دې مؤمنانو تر نږدې شي الله په فضل کی الله ورته اولاد ورکی الله په بل فراخي راولي نو دی خوشاله شي دی مسلمانانو دین د اسلام طرف ته لګ را نږدې شي او دی په زړه کې چې دا خو حق دی خو چې کله هغه رڼاګانې ختم شي یا په مصیبت راشي الله ته اولاد والی یا مال هلاک شي یا په لګه سختی راشي د جهاد نو دی بیا بیرته کفر طرف ته رجوع کی دی بیا کفر طرف ته لاړ شي او بیا چې کوم دی په خپل کفر باندې ولاړ وي دغه مثال د دې منافقانو دی چې باری تعالی دلته په دې آیاتونو د قران عظیم شان کې بیان کړی دی دغه ډومبه مثال چې دی نو دا د هغه منافقانو باره کې دی کوم چې قطعی منکرو په زړه سره دا د هغې باره کې دی او د دنیاوي د مصلحت او د دنیاوي غرض په بنا باندې هغې اسلام راوړی مسلمانان شوي وو نو دا د هغې باره کې هغه اول مثال مثلهم کمثل الذي دغه بیان شو دا دویم مثال د هغه منافقانو باره کې دی چې هغې په شک او تذبذب کې پراته دي چې کله زکات مال غنیمت دې ته ملاویږي
نو د دې زړه د اسلام طرف ته رغبت پیدا کړي طرف ته راشي خو چې کله سختۍ په اسلام کې وګوري د جهاد احکام راشي د قتل او د قصاص احکام راشي یا نور سختۍ وګوري نو دی بیا واپس شي کفر طرف ته حق حیران پاتې شي دغه دویم مثال دی چې د منافقانو الله تعالی دلته بیان کړی دی دا په دې 14 آیاتونو کې 15 صفات ذمیمه د منافقانو او دغه دوه مثالونه بیانو دغه د منافقانو بیانو دیږي پورې بس دی وما علی الا